بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حیدر حسین نسیم حیدر مشاهد، عرفان ظهیر، اصغر جان، اصغر علی شاه، افتخار، ماستر محبوب، گلاب، صوبیدار سپر، اقبال. دغه نظرات مولا ټولو نظرات قبول کی. مولا ټولو حوایج برآورده کی. بچی خلخانی محفوظی وسطی. مولا ټولو مشکلات آسان کی. ټولو باندې رحم وکړي. بیا فاتحه وکړي. دوی ټولو حقدار وبخښي، رحم وکړي. اقبال حسین امتیاز، حیات امجد علی رضی، زوج امجد علی، ماستر شوکت، ماستر مرزا، 5000 اختر، 500 مادر اختر، شوکت 500، زوج انیب جان، زوج رضا حسین، محمد طارق و شوکت و مور ناظر و قبیل اسیب انیب جان کربلایی. دغه نظرات مولا ټولو نظرات قبول کی. ټولو حوایج برآورده کی. بچی خلخانی محفوظی وسط مولا مشکلات آسان کی. مسافرانو سفر بے خطر کی. بیمارانو ته صحت ورکی. ټولو باندې رحم وکړي. بیا فاتحه وکړي. حقدارو رحم وکړي. د ممبړی تاوال نن ورځې پورې خصوصا د لنټر پروګرام کې سمو حرام نه کوم کمپین سٹارټ کړی وو. سوره خلکو کې شرکت وکړو. نظرات و چول خدمات وکړو. پروردگار ټولو خدمات نظرات قبول و مقبول کی. مولا ټولو حوایج برآورده کی. مولا مسافرانو سفر بے خطر کی. مولا چوک مشکلاتو کی دی هغوی مشکلات آسان کی. چا ویزه پاسپورت مشکلات دی هغه حل وګرځوي. قیدیانو ته رهایی نصیب کی. مولا بېروزګاره خلکو ته روزګار ورکړي. ټول محفوظ وساتلی کی. رحم په وکړي. بیا فاتحه وکړي. دوی ټولو حقدارو نه رحم وکړي. زینات ټیلا 31000 روپے رستولی دی. مولا نظرات قبول مقبول کی. حوایج برآورده کی. مولا سفر بے خطر کی. مشکلات آسان مگر زوالے کی. سفر پاتو نے محفوظ وساتی. رحم پوا کی. بیا فاتحه وکوي. والدینو نے رحم وکي. جینور علی شو بخ کی رحم پوا کی. زنانو طرف نه نظرات راغ. پروردگار ټولو نظرات فرمانی سے قبول کی. ټولو حوایج برآورده کی. بچی خلخانی محفوظی وسط مشکلات آسان کی. بیماری تنا رافع و دافع کی. بچی تعلیموں کی کامیاب کی. بیا فاتحه و کوئی زنانو حقداروں نے خدا رحم وکی وی وقت. تنزيل بنور واجب واجد و مور بیمار ده مولا تتنا بیماری روزور رافع و دا پی کسی حد جبه پو غستوی مشکلات آسان کی. مولا کلی کام کی سورا بیماران دی. اسپتالو کی دی. پروردگار ټولو ته صحت پر کی. ټولو نه بیماری رافع و دا پی کی. ټولو نه د صحت جمعی و غستولی کی. ټولو مشکلات حل کی. رحم ہوئی. وہ مخصص بس صحیح دی. وہ مخصص صحیح شاید. اقبال دعا دے موری بیمارا دے. مولا تتنا بیماری روزور رافع و دافع کی. صحت پر کی. مولا دوڑونو سفر بے خطر کی. پروردگار دو بے ابو زبید سورہ مسافران دی ټول محفوظ وساتے. ټولو مشکلات آسان وګرځوي. ټولو باندې رحم وکړي. حیا او پردې وساتي. ډاکو منګولو سره خونو کې نصیبونه وکړي. بیا فاتحه وکړي. دوی حقدار وبخښي. رحم وکړي. ابو سلی کور والا 5000 نظر واستول ممبړی د پاره. مولا ته نظرات قبول کی. د بچیو ته کامیاب کی. مشکلات آسان کی. بیماری رمزوره تنا رافع و دافع کی. مشکلات آسان کی. رحم پو کی. بیا فاتحه و کوئی اسکار لالا سی وی دی. خواہ خسخر نے خدا رحم وکی وی وقت.
अजी हुसैन अकबर 15,000 रुपये नाजर मुंबड़े द पारा मौला ते नजरात कबूल की थे हवाई बरो वर्दा के वक्तवार सपार बेखतर के मुश्किलात आसान के मौला जी तसेहात फिर के राहम पुआ के बिया पाते हवा के वालिदैन हकदार नंगोर ने राहम की हुई वक्त तनूर नजरात रहो परवरदिगार टोलो नजरात पर मनी सा कबूल के हवाई जिबारा वर्दा के टोलो मुश्किलात आसान के ई मुखियान दो नाजर मौला ते नजरात कबूल के बची खुलखानी महफूजी वसते मुश्किलात आसान के बीमार तनाराफी उदाफी के अते पली हैदर वही कामयाब के सफर बेखतर के राहम हुआ के भी फातिहा के हकदार वाली देनी आमिर जनाना उतर अपना नजरात रहो मौला टोलो नजरात कबूल के हवाई जिबारा वर्दा के बची सफर बेखतर के मुश्किलात आसान के मौला टोलो बांधे राहम के अमीर व मोर नाजर वस्तोलो परवरदिगार ते नजरात कबूल की हवाई जिबारा वर्दा के बशी खुलफानी महफूजी वसते मुश्किलात आसान के राहम को के रशीद नूर का स्वांदी अंजुमन वाला दी ज़िकिरान मलयान सुरा खिदमात तकवी परवरदिगार टोलो खिदमात कबूल की दकुम समीद मोहम्मद असेब दे मौला टोलो द खिदमात कबूल मकबूल के हवाई जिबारा वर्दा के मौला मुश्किलात आसान के टोलो बांधे राहम वक्ला लेके या पाते हवा कोई दो हकदार उबह के राहम को के इमाम बड़े मस्जिद तचावक प्याद कड़ी दी डालते अंजुमन खुद में मलय ज़िक्र कड़ी दी खिदमतुने कड़ी दी अगर टोलो सिफात हा मौला दानिश दे कबूल दी टोलो बांधे राहम की हुई बख इकबाल सवादर कोर वाला नाजर दे मौला ते नजरात कबूल की हवाई जिबारा वर्दा की मुश्किलात आसान की मौला तराहम पो की तनूर जुनाना व नजरात नूरा रहम नजरात कबूल मकबूल की मुश्किलात आसान के टोल बांधे राहम की मेहदी मुसाफिर दे सपार बे खतर की मुश्किलात आसान के अतीब सपार बे खतर की महफूजी वसत मुश्किलात आसान के राहम पो की अरपान अदनान वही सफ़र बेखतर की कामयाबी के मौला चुरा करबलियान लौट दी कपिली लौड़ी दी दिलावर हुई दी नूर दी सपार सुबदार हुए नवी दजी मुसाफिर दे दालते खिदमतुना वो परवरदिगार अदा टोलो सफ़र बेखतर के टोल सफ़र अपातुना महफूज बसते मौला खैर व खैरात कबूल ज़िरातो सरा दालता नसीबुना वकी टोलो बांधे राह वकी ज़ाहिर वालदार मौला नजरात कबूल की हवाई जिबारा वर्दा के बचे उस सफ़र बेखतर की कामयाबी के राह हम पोकड़ा लेके फातिहा के वालिदैन कोर वाला ने राह के अरेप नाजर दे मादर यारे पजीना जाप जमाल मलाज गार गुल हुसैन काशिफ इमुखोर मीरा सैन जॉन मादर बलक इवा मुमीना नवरोज रुपये करबलई परमान अब्बास अली रुपये मौला दा टोलो नजरात पर मनी सा कबूल की मौला टोलो हवाई बरा वर्दा की मुश्किलात आसान की मुसफरान सफ़र बेखतर की बीमारान ते सेहत पर की मौला टोलो बांधे राह के या पाते हवा कोई दो टोलो हकदार वालिदैन उबह के राह हो के हिवाजना दे दुआ दे मौला ते दुआ मुस्तजाबा की मौला मुश्किलात के दे मुश्किलात आसान वगर जावे मौला तो स्पेशल राहम को के दीदार हुसैन ना उम्मीद माकरा लेके अंसार नाजर दे मौला ते नजरात कबूल के उड़नु सफर बेखतर के जैद को सफ़र बेखतर के अजगार जी सफ़र के दे सफ़र बेखतर के मौला कामयाबी के राहम पोकरा लेके सूरह मुलाई प्रोग्राम दो चली की छी तैमु आवाज़ और रिदाइशी टोल दुआ तलबगार दी अक्सर टेलीफोन में से जुना दखीगी परवरदिगार टोलो सफ़र बेखतर की मौला मुँह सफ़रवान छी तभी महफूजी वसते टोलो मुश्किलात आसान के बीमारान तसेहात पर की बेरोजगार छू दिया वो तरजगार वर के चा पासपोर्ट वीज़ो मुश्किलात दी हाल वगर जवाले के टोलो बांधे राह के डाक मंगवाल सारा खुनू के नसीबुना के या फातिहा को जुमला मुसफरान हकदार उबह के राह हो के जनाना उतर अपना नजरात रगल मौला टोलो नजरात कबूल की हवाई जिबारा वर्दा की बची खुलखानी महफूजी वसते मौला टोलो बांधे राह वक्ला लेके फातिहा को जनाना वो हकदार उबह के राह हो के बस बर मोहम्मद आले मोहम्मद सुनाओ सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद
السلام علیکم. تیرے شولے آغاش پہ تیرے شولے سنبھالی دالے تیرے شولے آغاش پہ تیرے شولے سنبھالی دالے درو کالو بی بی ام جل خانے موالی دالے هغه وخت مې یاد شو پلار په غوی کې څملاسته لمه یا صبر پمینی قوت کی گرزوالا تر عباس بهر وقتی مشانڈی چپوالی تیرے شوالے آغاش پی تیرے شوالے سمالی دالی نن لکا فاکرہ نستیم جلدی والتا یا کاش کی خرملاوی یا وشتلی نوی وڑزلاتا بیا کزا کدی وی ما اصغر مشغول والا تشولی آغاش پی تیرے شولی زمالی دالی مای دلسم مای دلسم پش پی زنگو یا زنگوالا یا ورور مخواب ونکویا یا نندرائی متکوالا دولش بائی یاد ما په مخ کې شام جلکیو مشغولی ما وا یاد ما په شان وای یا وری خوشالی موا پاتی وڑا رو
پخاڑی کی زیوار ماں خدا یا درون دے پسی دائی نشا یا کلچ زباتا یستنی شام بیا کی نستای نشای دا کی مدد بونا دی وڑے وڑے مگوالے دیش والے آغاش پی تیرش والے زمالی دالے نو اے سردار علی ہوڑا بی بی منانی والی دے اورور از غار یاد شوی اکلک اکلک شوڑی دلی دے اوخی یہ وڑا گریوان کی کرتا بائی دالے تیرش والے آغاش پی تیرش والے سمالی دالے ایو فریاد وکوی و مسافر حسین دومره ډیره ساکینه وژړېدله دومره ډیره ساکینه وژړېدله پسلګیو شوله خوب وزنګوله خرابی خورونی لگا فقرار شوا یا خرابی خورونی لگا فقرار شوا یا خروا بی بی دیوال تکی نستلا ترور زینب ترور زینب ورنسینی زنجیر لکسام کو ساکینہ منگولا ورورو سپاولا یا خامتا می دسکلاک کوکی وکی یا خرابای پسرو ولرزولا کنڈے بورے کنڈے برے ورنہ چار چاپیر شوی خدایا ساکینہ جڑا نانا کراری دلا یا بیمار برور
زړه ترورې خوږېږي ما د ډېر وړوکې زړه ترورې خوږېږي ما بابا ته بوزه نه پوهېږم کله یا خوب مو ولیدو یا بابا مو راغلی خوب مو ولیدو بابا مو راغلی یا سپینه ګیری ما ورورو څپوله کوت کې واخستم بیا زړه پسې نږدې کم د ما سوي خط لمنۍ ولیدله یادم وه چې شونډې څاپ کې په ژړا شو یادم وه چې شونډې څاپ کې په ژړا شو یم وړه زړه نیمه ګله تېروله ماته یې ویله لورې ماته یې ویله لورې زر بس ماته راشه ډېره مینه یې ما واړې سره کوله یا حسنې پیشوا حسین وړه بیبي دی یا کابر شپه خوځی کما په وسپارله بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد بر علی و آل علی صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد درود یا په محمد و آل محمد باندې صل علی محمد و آل محمد. امام بارګه ته چا نظر ورکړی دی ذکیرانو ملایانو ته چا ورکړی ټولو والا نامې لیکلي دي د زر زر خلم بیا ورته مختصره دعا کوم زوجه عباس علی 5000 روپے مدر اسماعیل سحرا کله 5000 روپے دلبار مباشر مصادق ته دعا علی احمد والدینو ته دعا موری بیماره دغه ته دعا بچیو ته دعا حقدار او فاتحه اقبال جی فامیلی ته دعا حقدار او فاتحه تجمل استاد او دغه زوجه ته دعا شاه محمد ته دعا والدینو فاتحه سمی ته دعا حقدار او فاتحه ماستر مرزا حسین والده بیماره دغه ته دعا شنواز د پاره دعا بشارت حسین بچی ټیسټ ته غد پاره دعا ده حقدار او فاتحه ده هادی حسین والده ته دعا ده انتظار ویزه مشکل د پاره دعا ده بچیو د پاره دعا ده او هادی حسین خانواده ته دعا ده بچیو ته دعا ده غیور حسین بیمار ده غته دعا ده خانواده ته دعا ده حقدار او فاتحه ده اور زینت حسین اٹلی والا 31000 روپے نظر کړی د امام بارګه ته غته دعا ده مصور حسین شبر عباس 25000 روپے نظر کړی امام بارګه ته غته دعا ده نجیب حسین 11000 روپے او
خپلو بچیو ته دعا غوښتل یې حاجي حسین اکبر سهره کلی 15,000 روپۍ ورکړي دي، هغه دپاره دعا دی. شوکت حسین فرزندانو 10,000 روپۍ منبرګه ته ورکړي دي، هغه دپاره دعا دی. افتخار حسین او د دې فیملی ته دعا دی، شهید ورور سی فاتحه دی. او نجمال ډاکټر بچیو ته دعا دی. میرا سنجان مسافرانو ته دعا دی، حقدارو سی فاتحه دی. ماستر محبوب علي ته دعا دی، زمانی مسافران دی غو ته دعا دی، والدینو سی فاتحه دی. اقبال مجتبی مسافران دی دعا دی، حقدارو سی فاتحه دی. عرفان عدنان فرحان مسافران دی دو ته دعا دی، حقدارو سی فاتحه دی. ګلاب حسین ته دعا دی، اولاد نارینه لپاره د دعا غواړي، والدینو سی فاتحه دی. عاطف منظور عکیف مسافران دی دو ته دعا دی. علی حیدر جواد حسین مسافران دی، مشکلات لري دیو د پاره دعا دی. اختر حسین مور ته دعا دی، والد او حقدارو سی فاتحه دی. افتخار حسین والده د پاره دعا دی. امیر او مدثر ته دعا دی، حقدارو سی فاتحه دی. حاجی نجف علی بیمار دی غته دعا دی. بچی مسافران دی غته دعا دی، حقدارو سی فاتحه. عباس علی ورور ته دعا دی، والدینو سی فاتحه دی. ملا اصغر خانواده ته دعا دی، حقدارو سی فاتحه دی. انیس کیدی دی غته پاره دعا دی، حقدارو سی فاتحه دی. اسد علی والده سی فاتحه دی، والد صاحب ته دعا دی. ذکرانو ته چا نظر ورکړی دی، ما ته چا نظر کړی دی. اور بالخصوص ډاکټر صاحب د موسی تعاون کې انجیکشن لګي، دوی دغه کې پروردګار به حق محمد و آل محمد چا نامې دي کې واخستلی شوې، چا التماس دعا کړي دی. پروردګار دیو دعاګانې قبول مستجاب کې، هر قسم مشکلات حل وګرځول کې، چاتی محتاج ما کې. رب العزت کوم مسافران دي مسافر کې مشکلاتو کې دي، ویزه مشکلات دي، قید کې دي، یا چواله کیسونه عدالتو کې پراته دي، غد پینډینګ کې دي. مخکې د نسی به حق امام سجاد علیه السلام، به حق د امام سجاد علیه السلام زنجیرونو پروردګار دغه مشکلات حل وګرځول کې. رب العزت خپل در نه امید ستنه ما کې پروردګار غیب نه د دیو باندې در رحم نظر وکي. به حق محمد و آل محمد چا بیماران دي بیماریو نه مسافر وګرځول کې، چا مشکلات حل وګرځول کې، چا روزګار مشکل دی روزګار حلال ورته عنایت کې. جامع سا د دو ټولو کسانو څخه چا فاتحه په نامه لیکلي غو حق فاتحه څخه پردګاری درجات بلند کی. د کوزه څه موقع بي لګولې دي هدي حسین جو د څورات ګروپ ته پروردګار د دې دیو ته اجر عنایت کې. به حق محمد و آل محمد د دې موقع ثواب دیو سره دیو ته د کربلا موقع سره سام کړلې کې. پروردګار کربلا موقعونو برابر ثواب دیو ته عنایت کړلې کې. دیو پروردګار غیب نه مشکلات حل کې، چاتی محتاج ما کې، حقدارانی غری کې رحمت کې. بیا د قوم علما قوم شهدا بالخصوص پر چنار شهادت سمو باندې حق لري. بیا کوم کسان څه کوزه موقع لګي غټلو حقدارانو حق فاتحه پروردګاری درجات بلند کی. د دې پر څورمنه زهرا مو ته صبر رحم نظر وکي. یو بل صلوات یا محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشاكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنام حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء الله أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. ثم الصلاة والسلام على الحسين الشهيد بكربلاء المقتول العطشان والمدفون بلا غسل والأكفان الذي رأسه من الكربلاء إلى الشام يهدى وحرمه من الكربلاء إلى الشام يسرى. أما بعد فمن كلام الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. درود یا پا محمد و آل محمد باندې. صلی محمد و آل محمد وعجل فرج. سامعین عزیز، مومنین کرام، تاسو خدمات کې ما آیه مجیده تلاوت کا. پروردگار عالم قرآن مجید کی ارشاد فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. زبط تاسو مبتلا کوم، زبط تاسو امتحان کې اچوم، زبط تاسو باندې مصیبتونه راولم. بشیئن ځنو شیونو کې من الخوف څنګه خوف ته ډار دی. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع لوګه بدر به راولم لوګه ونقص من الاموال تاسو ته به زم مالونو کې نقصان در کوم. والانفس تاسو ول نفسونو کې به زم نقصان در کوم. والثمرات میوه بدر په خرابم. وبشر الصابرین او چې کوم کسان صبر وکي غوته خوش خبری ورکو. څورې ځونه زه ګورم خلک بے سوره غوندې دي. څه چل دی ګلی یې ویلی، څه چل دی ګلی یې ویلی. مولو څه دی والا راز درته وښیو، سر درته وښیو، د خدای والا کوم سیکرټ دی دا درته وښیو. څه دا دوره خلک د فریاد کی دا انسان کم از کم هغه خدای ته جوړ شیم بهتر دی. مو سره امتحان دوا قسمه دی. توجه مده مته پته نه وخت 10 بجې ماتام شروع شه، خو بیا سوچ ور باندې وکا که زړه د مطمئن نشه منه بیا تاسو وکا، خو ان شاء الله زړه به د مطمئن کیږي. ماتام نه څه وزه ته شکر دونه ک منه جرمانه واخله. مو سره امتحان دوا قسمه دی. امتحان ایماندار سړی د پاره باعث درجات دی، باعث درجه دی، درجه ورسه اوچتیږي. بی ایمان سړی د پاره خدای صدیق نه دی. زده نه اوسې قرآن کې خیم درته. ایماندار سړی غ باندې څه خدای طرف نه امتحان راشي، مشکل راشي، غ کې خواند راځي، غ کې ایمان زیاتیږي. بی ایمان سړی بن راشي غور سره نور خرابېږي، غ خدای صدیق نه ته وځي، غ شکر نه کوي، غ نه شکر کوي. ایمان
درجات تی خپل لکه سلمان فارسی 10 درجه کې و ایمان ټوټل 10 درجه دي 10 درجه سلمان فارسی 10 درجه باندې و ابو ذر غفاری 9 درجه باندې و مقداد 8 درجه باندې و عمار یاسر 9 درجه باندې و یو روایت ته چلو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلوه که ابو ذر ته پاته ولګید چې سلمان زړه کې څه دی ابو ذر به سلمان قتل کی ابي چې سلمان خو مشرک شوی دی دا څنګه عقیده ده سلمان دی هات کې دی چې دغه والا ایمان ابو ذر نشي برداشت کوي ابو ذر غنه خلیوه درجه کوز دی که عمار ته پته ولګید چې ابو ذر زړه کې څرنګه ایمان دی کومه عقیده ده عمار به تور راولي ابو ذر به قتل کی چې دا څه دی دا عمار د ابو ذر والا ایمان نشي هضم کولای یعنی درجه دی ورکه ان دې طریقې سره د امتحاناتو درجات دي کوم سړی څوره مؤمن وي کوم درجه کې وي خدای هغه باندې انغوره درجه کې امتحان راولي توجه مده توجه کوئ ان شاء الله کوم زړه باندې د غبار د کوم څه ماتام تارو نه وته یا ورته توفیق میلاو نشه یا مولا حسین کور ته رو نه غوښتو غو نصیب کې نشته چوک راغلی دی غوی واورو چا څه ایمان کوم هات کې دی خدای غ سرانغه هات کې امتحان کوي امتحان کله نه شروع دی آدم علیه السلام پیدایش نه پهلا نه خدای آر یو سړی خپل سټپ کې آزمایي کله چې خدای غواړي څه فرشتو کې یو منافق پټ شوی دی غره څرګند کی خدای څه وکړو فرشتو تی غاګ وکړ انی جاعل فی الارض خلیفہ امتحان اعلان ور باندې وکړ او فرشتو زمکه کې خلیفہ جوړوم ځانته زمکه کې ما خلیفہ جوړونه فرشتو څه وکړو ټیک ته جوړ کا خو پروردگار زمکه کې بغا فساد کوي غو قتلیان کې خدای ورته چې زپ پويګم تاسو نه پويګو ټیک ته پروردگار تاسو خو خیموغه خواخه نوري مخلوق و تسلیم شورتا دنیا آر یو کونزنا یو چونډي موته چونډي خور را جمع کا جبرئیل امین غنی آدم علیہ السلام والا خور والا جسم جوړ کو کلی سے جوړ کو اصل امتحان ټیم راغی پروردگار ورته چې اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام ته سجده وکړو ټولو سجده وکړه او الا ابلیس سجده ونه کړله پہلا امتحان څه وکړو د فرشتو والا کتر نه یو منافق څخه بارو باسته کله چې پیو کې شودو کې وختو ورزيږي چوک شوده نه تالي خماسدار لاس ورکی کې وختور نه روبه سی بار او ورزي چېو کې چې مچو ورزيږي مچو باسي ورنه البته مو ولا خلک چټولې تالي ایرانیان چې تالي نه بارو ورزي ورنه خدای شیطان سره آدم علیہ السلام ترو امتحان وکړه شیطان د فرشتو صفنه بارو ورزول د آدم او د شیطان امتحان یو بلا معیار دی شیطان د فرشتو استاد و غسیغه هات کې امتحان وکړه خود آدم علیہ السلام سره امتحان وشه آدم علیہ السلام دوا زمن یو بل سره په جګړې شو یو لګیا شبلی شهید کو آدم علیہ السلام صبر وکړ پروردگار د خود آدم علیہ السلام نسل کې نبوت واچول کني خدای ته بل آدم جوړول څه ګرانه خبره نه و آدم علیہ السلام نه بعد نوح علیہ السلام سره خدای امتحان وکړ نوح علیہ السلام سے څه امتحان وکړ 950 سال تبلیغ وکړ 950 سال تبلیغ کې صرف 18 کسان مسلمانان شو خالق نو کانی 950 سال کې 18 کسان مسلمان شو بیا نوح علیہ السلام خدای ته ویل چې خدای دې به عذاب راوړا خدای ورته تصویر کو جبرئیل امین ورته د خرماو زړی کجورو زړی ورته راوړو چې دا وکاره کله دینه ونه جوړ شي هغه ونه
هغه ونو نه کشتي جوړه کا وی کرلو 300 کاله ور به تیر شو 400 کاله 500 کاله غنه څه شوي ونه جوړې شوي غي کاټ کې جبريل ورته سنا بیا وکارا دوباره یې وکړلې بیا 2 کاله تیر شو دریم ځل په بیا وکړه څه بیا وکړلې خدا خلق زیاتره نغلو 2500 سال ته ورسیدا مو د نوح علیہ السلام عمر دریم ځل په کجوره کاټ کړلې ورنه کشتی جوړه کا عذاب راغی نوح علیہ السلام قوم غرق شول نوح ورته ویلې نوح علیہ السلام اصل نام عبد الجبار وا نوح مانا دے نوح کرنے والا جڑا والا دیو نوح ہی نوح مانا جڑا والا نوح یعنی رونے والا کله چې قوم غرق شو دی بعد د ټیم پر نوح نه مې نه وا نوح علیہ السلام ته خدای ویلو چې ته غاړي جوړ کا غاړي مو ته کولالانی تاسو ته پخانی ما خیال کې کولالانی ہوتا غاړي جوړ کو نوح علیہ السلام ډیر زیات تعداد کې غي وچ کړلو غي بټیه کې پاخه کړلو جبرائیل راغی ورته چې خدای دې چې د غاړي ټول مات کی ویلې مات کو چا بس ټیک ته چې خدای راوي خستو ماتي کو خدای دې چې ان دورا غاړي نور جوړ کی بیا جوړ کو دا پاخه کا چې کله پاخه کو چې دا بیا مات کا نوح علیہ السلام بیا مات کو دریم ځل په بیا غاړي جوړ کو جبرائیل راغی چې نو خدای دې چې د غاړي ټول مات کی ورته چې خدای ته وی چې نوح علیہ السلام دې چې نو مخ ډیره خوري ور پورې وکا جوړاو ماتو د کې راس سره ورته د پاسنه غاګ ورته وشه چې اے نوح خپل غړیو په زیر دې د ما بندگانو په زیر نشوي غته غر کړلو نوح علیہ السلام دی خبره سره پښړا شو امتحان کې پاس شو خو خدای احساس ورته ور کو چې نوح زه د خپل بندگانو به خپکهګم کغه ما نه فرمانه ویلې نه ان دې طریقې سره ابراهیم علیہ السلام باندې امتحانات راغلو واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ابراهيم عليه السلام به څه امتحانات راغلو څلور امتحانات راغلي د ابراهيم عليه السلام به اول امتحان ابراهيم عليه السلام خپل خځه او بچي صحرا کې پریخلو نو به نه ټیکاله اڅم نو د بچی پخوسه اب زمزم چنارو واتا دویم د مرغیو والا چې مرغی کاټ کاټ کې غي امتحان کې واچول مرغی زنده کې اورتا دریم امتحان چې نمرود ورتا اور بال کا 4 کیلومتر اور و 4 کیلومتر ابراهیم علیہ السلام منجنیک کې ورته وښته سخت امتحان ودا څلورم امتحان د خپل زوی حالک باندې چاکو تیرولو خدای خپل خلیل الله نه معاف کوي بغیر د امتحان نه امتحان کوي ور سره خدا د دې لپاره 22 درجات دي خلیل الله جوړ ک امامي جوړ ک شیطان د لپاره ورزيدلې 22 جوړ شول اوس ماته دا پکاره دي چې ځان نه عقیده کې ابراهیم علیہ السلام خلیل الله جوړاو یا ځان شیطان جوړاو خدای سره مقابله کوم خدای سے خبرې کوم الحمدلله مو کې شیطان عقیده ولا نشتا خو انسان ځان څخه سوچ کوي چینی راځي کیږي کمزور کیږي شیطان ورته ذهن کې وسوسه اچي خرابای مو ته پکاره دي چمو خدای نه هغه امتحان وړو چې کوم امتحان مو اسمان ته خېږي نه د چمو زمکه ته ورځي ابراهیم علیہ السلام نه بعد کوم سخت امتحانات بنی اسرائیل باندې راغلي دغه په هیڅ نه دی راغلي بنی اسرائیل کې بیا د موسی علیہ السلام قوم باندې چې ډېر یو ناشکر قوم یو ډېر بیکاره قوم بنی اسرائیل والا چې خپل انبیا به قتلولو خدای مقابله کې به بوتانو ته سجده کولې ځان ته به بوتان جوړولو دیو سره ډېر زیات امتحانات شوي دي خدا امتحانات بعضو بنی اسرائیلو لپاره باعث جنت شوي دي مقام ته رسیدلو لپاره مستجاب دعوات شوي دي دعا به قبلې ده بعض بنی اسرائیل انتهایی پست شوي دي او جهنم ته لاړ دي لکه ټولو نه غټ مصیبت څه
د موسی علیه السلام قوم باندې راغلی هغه فرعون سره مخامخ شوي. فرعون یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون به د دیو علا زمن علا لولو ښځې به ورته زنده پرېښلی، نسل یې ورپه خراب کړی. کله دی عذاب نه خلاص شو یو متی بیا بنی اسرائیلو سرکشي شروع کا. بنی اسرائیلو کې سپګې وشوې، سپګې پوهېږه نو لایس انګلیش کې لایس ورته یي جوې، سپګې ورکې وشولې. دا عذاب ورنه لرې شو. بنی اسرائیلو قوم کې چنډخې رووتې، دریای نیل نه دوره زیاتې چنډخې فراګز دوره زیاتې چنډخې رووتې چې بنی اسرائیلو ټیکاله نه شوه خوړی. ټیکاله ته څه خوله خلاصولې، خوله کې به چنډخه نه وته. دی عذاب نه څه کله خلاص شو ثابت څپراته کور دروازو باندې بیبي نه روانه وه. د عذابونو ور به پراتلو شو. څه وجې نه؟ خدای شکر نه کول نافرمانه و. که چېرې ما ته د خدای شکر پرېږدو ویلې ما ته او بني اسرائیلو کې خدای ته فرق شته څه؟ مو د خدای خپلوال یو؟ نه. که بني اسرائیل د خدای شکر کوي خدای هغو ته دولت ورکوي. که زه د خدای شکر کوم خدای ما ته نعمتونه راکوي. که بني اسرائیلو د خدای ناشکري شروع که په بني اسرائیلو عذاب راځي. که ما ناشکري شروع که خدای ما بیا معاف کوي نه. دا یاد وساته خدای آن یتیم دی، آن یسیر دی، آن بور دی، آن کونډ دی، هیڅوک یې نشته. توجه مه دی؟ خدای نه پلار شته، نه مور شته، نه بچی شته، نه خاندان شته، نه قبیله شته. خدای واحد و احد و تنها دی. خدای صرف اور صرف قانون کسی قانون. که د خدای قانون باندې روان وي درته مقام درکوي، درجه درکوي، عظمت درکوي، بلندي درکوي درته. هغه د هیچا خپلواله نه دی. که د خدای قانون باندې نه چلېږي، خدای قانون سره مخالفت کوي، ځان ته مسلمان یې، شیعه یې، سني یې، څه قانون مخالفت کوي خدای در به عذاب راولي. او دې عذاب نه پکار دی مو فایده واخلو. دا عذاب مو ځان ته رحمت کې بدل کو. او دا رحمت کې داسې بدلېږي چې کله ته د پروردګار شکر وکړې. لئن شکرتم لازیدنکم. که تاسو شکر وکړو زه درته نعمتونه زیاتوم. مو پکار بني اسرائیلو غوندې خدای سره جنگ شروع نه کو. مو بني اسرائیلو غوندې خدای سره دشمنی شروع نه کو. ما باندې که یو مشکل راغی، یو عذاب راغی، پکار زه د خدای شکر وکړم. خدایا دی کې د تا څه راز دی او واقعا هغه کې د راز وي. قرآن کې آیات دی، دی آیات ته راڅوم. قرآن کې آیات دی، تاسو خدمت کې مارس که پروردګار څه ولنبلونکم بشیء من الخوف. زه به تاسو خوف کې مبتلا کوم. پیغامی کړی دی موته 1400 سال پهلې موته پهله نه اطلاع را کړې دی، اشتهاري راستولی دی، چټي راستولی دی چې زه به تاسو مبتلا کوم. څومره ښه خدای دی، باقاعدې خبر کړی تاسو به زه خوف کې مبتلا کوم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع. لوږه به در به راولم، یا لوږه راغلی نه دی، راتلون یې دی. روایاتو کې دا لیکلی دي شپږم مولایي داسې وخت به راشي امام ظهور نه پهله لږ کم که ورته امام ظهور نه پهله به داسې وخت راشي، دوره سخته غریبانه به راشي، دوره سخت قحط سلی به راشي چې یوه ښځه به خپل زوی حلال کې هغه به وخوري. زه خپلو شولو ته خفه شم، زه ګلیې ته خفه شم. داسې وخت روان دی، داسې وخت روان دی. امیر المؤمنین روایت دی چې دنیا کې آرو درو کسانو کې به دوه مړه شي. 3/3 دنیا کې به 2/3 خلق مړه شي، 1/3 به پاتې شي. نن سبا دنیا کې څه کم 8 ارب آبادي دی، څه کم 8 ارب. 4.5 ارب نه پاسه به مړېږي دا خلک. ځن جنګ سه، ځن بیماري سه، ډېر لوږې سره. والجوع تاسو به زه لوږې کې آزمایم. لوږې کې امام ظهور نه پهله به دا شیونه راځي
ونقص من الاموال تاسو مالونو کې به زه نقصان واچوم سیلابونه به راشي زلزلې به راشي وینې به وي نقصانات به د وشي ونقص من الاموال انفس بدنونه به در پاسه نقص کوم یعنی مړی به در کې وکوم مړی تاسو به زه مړه کوم ختم بم کوم تاسو به زه ځوانان مړه کوم مشران به مړه کوم ماشومان به مړه کوم والثمرات تاسو په زه باغونه تباه کوم تباه به کوم باغونه وبشر الصابرین د څوره امتحانات هم بیان کو دینه څه چوک ساره بولاند واته وبشر الصابرین صابرانو ته به خوشخبری ورکو تاسو د خدای والا فوجیو تاسو د خدای والا کسانیو مطلب دا دی خوشخبری مطلب څه دا کوم شیونه تاسو به زراوالو د عذاب نه دی دا امتحان دی د تاسو بلندی د پاره دی د تاسو اوچت شولې د پاره دی د تاسو پاسه راوستلې د پاره دی مولا دوره مال خراب شي مو بیا خدای نه ګیلې کوو موسی علیه السلام زمانه کې یو سړی غنم کرلی توجه مده تاسو بسورا شو تاسو صلوات یو محمد و آل محمد اللهم صل علی موسی علیہ السلام زمانه کې یو سړی غنم کرلی وو ډیر خرګ غنمي وشولو غنمي څه وشولو فورنی غنم کاټ کړلو مکمل بوریانو کې باند کړلو انغه ورزي ټول خارج کوم خلک ورنه واخست غور نه ټیکاله پاخه کې چا ورنه ماړی وکړه غزي کې مړ شو بس کور ولا ولیدو چې یو کس ورنه مړ شو نو ټیکاله نه لسونه اوچات کو راغلو غسړی تا ورته چې تا مو به د سه غنم خارج کړی چې مو ور سمړی بو ته مو به زار خرج کړی غورته چې تاسو مخ یو شو دا اوسه ما صدا پټی دی ټول والا دا غنم دی لانجا ورته جوړه شو لړو موسی علیہ السلام ته یا کلیم الله مت وجه وخدا څه وجه دی ټول غنم شوی دی خالق دی خوري مال غنمو شو مال خالق ني خپل خوړې شو ني چوک خوړې شي اچھا به مخارج کړي غورته واپس راوړو موسی علیہ السلام دا ورته یې تا چې کله غنم وشو تا بار ګراوند کې میګیو ته مرغیو ته چولیو سنا ما خو زړه کې لالچ راغلی او څه دا مرغی ورنو خوري میګي ورنو خوري ماته به څه پاتې کېږي ورته چې خدای انده عذاب ته به راوسته تا کنجوسی وکا تا بخل وکا دی بخل وجنا چې غنم د کام نشي بل ته فایده ونه رسیږي خلق خدا حق دي کې خدای تا باندې دا عذاب راوسته واچو بار میدان کې څه میګي ور خپل حق والی مرغی ور خپل حق والی غنه بادي کوړته اوسه اچو کم نقصان نشي کوي درود یا په محمد و آل محمد بل دا څکلا ما باندې طوفان راشي ما باندې سیلاب راشي دا پیش خیمه ده د اخ شي چې ما باندې دینه کاټه بل روانه غمنه استانه شوله توجه مده موسی علیہ السلام زمانه کې یو سړیو ډیر زیات مؤمن و انده یو کیسه بیانوم بیا درته خدافیزي ډیر زیات مؤمن و کله چې ولیدو موسی علیہ السلام روان دي کوه تور ته خدای سره خبرې وکي چټنی ور پسې غاګ وکړه چې یا نبی الله مدرسه یو کار دی څه شي کار دی ورته ته اوسه پرې مدرنه څه نه دی غوښتلی یو شی درنه غواړم خدای ته ویه چې ما ته راکي او تا د پاره هیڅ سم نه دی ورته څه ویه او ته چې خدای ته ویه چې د ما والا یو صحابي دی د ما والا یو شاګرد دی ډیر زیات شوق ته چې د مرغی او زبان زده کی جناورانو زبان مرغی او زبان ډیر شوق دی موسی علیہ السلام ورته چې کا خدای دې کې راز لیدې انسانانو ټولو به بيزدا کړو دا خواهش ما کوه ورته چې ما خواهش ته بس خدای نه وغواړه موسی علیہ السلام لاړ کوه تور کې لاس ورځ ته رکه کله چې واپس روان شه خدای د ورته چې موسی یو شی د پویر دی پرودګارا تا دور جلالت او عظمت ته منه د ارڅ پویر وی تر تا یاد کا ورته چې تا نه یو ساړي د مرغیو د جناورانو زبان غوښتلې او پرودګارا منی غوښتلې خو د تا عظمت وجه نه پویر و لاړ شه موسی
خپل توکي ور په ژبه پورې کا غبار څزداش موسی علی السلام چراغه خپل ژبه والا لاندواله د ژبه پورې کا غسړی د جنورانو زبان زدا شو مرغیو زبانی زدا شو د ته سوچو کڅ د غالی ویل راځي چونکه فرشته کومه خبره کوي مرغی غاوري ور به پويږي مونږ پويګو مونږ اور مرغی اوري دا سړی خوب یولې دی سبي اچانک خوب نه پاراته دوی کانتار خپل کې لګي دي خبره ده کوي دوی کانتار خپل کې خبره کوي یو کانتار بلې کانتار ته یېڅ نن بدمو مالک والا دا چرګ مړیږي مالک والا چرګ به مړیږي به د سترګې وغړولې چې چرګ خو خصي او سالم دی دی فورن چرګ واخسته بازار ته یوړو چرګي خارج کو ډېر خوشحال روان دي څو ګورم موسی عليه السلام دی چې تا په دغه زبان زده کوله خندي او موږ څه फायदा وکا چرګ به اوس پردي سړی کور کې مړ شي ماته جيبتا پیسې راغله بیا څملاستو بل سبي بیا کانتار یو بل څه شروع دي خبره ده کوي یو کانتار د بلې ته یې چنن به د دې مالک والا بزامړيږي د سترګې وغړولې فورن پارته بزای بازار ته بوتله خارڅي کا ډېر خوشحال راغی جی بیډاکته درېمې ورځې خو بیا ولې اچانک بیا کانتار یو بل څه خبرې کوي د څورته سوچو ک کانتار د یو بل ته یې چنن بد مالک والا غوڅکې مړیږي غاټ غوڅکې بمړیږي مالک ډېر زیات گاورو شو فورن پاراته بازار تیو بسته غوڅکې خارج کړلو څلورم سبیشه کانتارا یو بلتا ډېر غمجن आवाज کوي ډېر نیک مالک ته نن مزدګار مې راسترګي غورځیدو ټایم کې بدامړيږي کله چې دا خبره ووريدا سړی باندې ولګی دا ا پښتو والا یو متال دی کنه چې د خدای په کارونو کې او د بجلی په تارونو کې بغوته نه وای د خدای کارونو کې ګوتی ویلې لکه مو څرنګه غلی په باره کې لګي ورشتا کېده ګوته وایو خبره ده ګدا پتا نشته چې خدای غلی ویلې راوستا کې دې شي مړی کیده بمونه ډاسي ده جنگ راتله جنازې راتله خدای پهلنا صدقه درنو بستا دا غبروشه پاراته موسی علیہ السلام پسې چلو کې منډه وی ایوه وادی کې موسی علیہ السلام یاد ک تر خوې پرواته یا کلیم الله نن د زمړې ګو خدای نه ما د پر مهلت غوړه نو ما ګنا څه کړی دی موسی علیہ السلام د ورته څه ماته ته نه ویلو چې د مرغیو زبان مزده کوه دا تا د پر نه دی دا د خدای رازونه دي ار یو راز خپل ځای لري اکاس تا مرګ راغلی و د تا سار کې خدای چرګ قبول ک پروردگار فرشتو ته ویلو چې چرګ مړ کو چې د مالکی بادشي د چرګ مړ کو چې مالک بادشي تا لالچ وک چرګ د خارج ک فرشتو خدای ته ویلو چې خدای دی خو لالچ وک خدای چې خیر دی دی په بزام راکو د دې سار کې قبول کو خو ته د سړی بادشي خدای د دې سار کې تا سار کې بزا قبول کا د دې پاره څه مال قبول شي فصل د لاړ شي ورکه میوه د لاړ شي ورکه ونی د لاړ شي خو ته بادشي تا لالچ وکتا فورن لړې بزا د خرڅه کا بیا فرشتو خدای ته ویلو چې خدای دې سړی خو بیا لالچ وکړ پروردگار بیا فرشتو ته ویلو چې خیر دی دی سړی په غوڅکې مړ کو خو ته دا سړی سار بادشي خاندانی دی کوری دی بچی دی مالی دی تا بیا لالچ وکتا سار کې غوڅکې قبول شي او تا غوڅکې خرڅ کو اوس تا باندې خپل راغلی تا کور کې 10 څنيشته څنګه قربان شي اوس په تخپل امړېږي بس اوس لاړ شه موسی عليه السلام ورته چې لاړ شه وصیت ولی کا توبه وکا او پاندې تاریخ کې لیکلي دی کتاب پاندې تاریخ علامه موسی خسروی چې مرسترګي غورځیدو ټایم سره غساړې څه شول مړ شول کله څه خدای ولکم کارونه دی غبند مو نه پويګو مو چې پروردګار دا تا حکمت ته
ته د پخپلو کارو ښه پوهېږې دا نه څه څه یو ځي ته لاړ شم پر یاد شروع کوم بل ځي ته پر یاد شروع کوم بل ځي ته شروع کوم یو سړی چولې ته راووته شیخ سعدي مخ ته راغی سړي سار تړلی و دسمال سره شیخ سعدي د ورته یې څه بالا دی در باندې ورته یې شیخ سار مه د خوږېږي سار مه تړلی دی ورته یې څومره عمر ده دی یې 15 کاله عمر مه دی یې 15 کالو کې د سار ډېر خوږي ده که سار د ډېر ټیک وه چې نه سار ما همیشه ټیک وي چې تا خوشحالي یې په د سار تړلی دی چې یو متي خدای در په سار په خوږ ټولې دنیا ته اوس ښیې چې خدایه د خلکو ته یې چې خدای ما په سار په خوږ کړی دی خدای بې عزتي کوي یعنی موږ کې دا فطرت جوړ شوی دی که یو شی د مو فایدې کې دی مو بیا خاموش یو ورباندې که معمولي غوندې نقصان کې راغلو بیا مو خدای ته مقابله کې ووځو مو اهل بیتو ته ووځو او دا نه ګورو چې دا کوم نقصان وشه کیدای شي د نقصان چرته د ما بچیو جنازې وي د کوم نقصان وشه کیدای شي د نقصان چرته ما قوم باندې عذاب راتلو نه وي ما قوم باندې جنگ راتلو نه وي ما قوم باندې وبا راتلو نه وي مو دې ته سوچ نه کوو ظاهر ته مو کسو پروردگار د مو ته دا توفیق راکړي چې مو د خدای والا حکمت باندې سار ټیټ کو بل دا چې مو ته اهل بیت او پهله نه خیلی دي دا خو یې څونه دی دا مصیبتونه یې څونه دي کوم مصیبتونه دینه بعد روان دي امام ظهور د پاره امام ظهور نه پهله کوم مشکلات روان دي هغه مشکلات که ته پړاو کې هغه مشکلات که ته زدي منبر باندې بیان کوم تا به حوصله شکنی وشي تا به ارڅنه زړه مات شي تا به پخو میلو جوړول پرېږدې کوم شیونه روان دي کومې طبعي روان دي کوم نقصانات روان دي خو بس دیهات کې مؤمنانو سره خبرو کول پکاري دي چې غه حوصله شکنی ونه شي او دیهات کې امیدوار نشي چې خدای ته مقابله کې وزي درود یا په محمد او آل محمد باندې صلی الله محمد و آل محمد کدی شي مولا خبره سختي وي خدا صرف اور صرف عقیده سره تعلق لري د لپاره چې تا عقیده کمزوري نشي تا ولا عقیده ضعیف نشي ته گمراهی طرف ته لاړ نشي دا د ما ذمہ داری او چې ته ځن شونو وضاحت وکم د شونو کې راز دی راز پروردگار ته پتا دی قادر مطلق ته حکیم مطلق ته او عادل دی اصول دینو کې اول څه دی دویم عدل دی عدل امامات و نبوت نام پہلا دی توجہ مده امامات و نبوت نا پہلا واجب عدل منل دی کته نبوت ټول معنی ټول نبیان مانا ټول امامان مانا تهجد گزاریه خو څه خدای عادل نه معنی ارته د فضل دی زیاده جهنم دی موت ادا کیدای څه خدای عادل دی کله څه خدای عادل دی خدای ظلم یې کله نه کوي خدای طوفان راوالي که خدای گلی راوالي که خدای سیلاب راوالي غڅټ ته بده څه راز وی څنګه به تا فائدې کیږي نقصان نوی درود یا په محمد و آل محمد باندې اندی آزمائش و امتحان تا امیر المومنین خطبہ 109 خطبہ کاسعہ کے میں اشارہ کریے دے چا پروردگار انسان خو خود پرے گدا فرشتے آزمائی فرشتوں سارا امتحان کئی کلا چا خدای فرشتوں کا معصوم مخلوق سے امتحان کئی انبیاء وندے معصومینوں سے امتحان کی موت خوی سم نہیں موت خو پکار دے آر یوشی تا سار ٹیٹ کو آر یوشی تا موت تسلیم کو بس دوستان عزیز تاسو اذیت کوونه مولا تقریر 35 منٹ تا ورسیدو شپې ټایم دی موتا پروردگار امتحان کې اچي او مومن د لپاره موت د لپاره امتحان باعث بلندی دی موت دشمن د لپاره باعث پستی دی الحمدلله موت 14 معصوم لرو موت 12 امام لرو موت اهل بیت لرو موت کربلا لرو موت غدیر لرو موت نجف لرو کاظمین لرو موت بیبی معصومه و امام رضا لرو موت وسیله لرو موت دیو خیلی دی چې امتحانات مو د پاره
باعث پرواز دی. ما دشمن د پر دا شی باعث ذلت دی. بس صرف فرق دا دی څه ما ته صرف دی امتحان باندې بلا باندې شکر وکړو، امتحان باندې شکر وکړو. او دا سوچونه کې څه د امتحان صرف ما ته سره رسی نه. امتحان کربلا کې بیبیانو سان شوی دی. لکه څرنګه یزید بیبی شریکۃ الحسین ته یې څرنګه دا جمله تاریخ کې دا جمله ده چې یزید بیبی زینب سلام الله علیها ته یې خدای څنګه تاسو ذلیل کو. دا جمله یې ورته وکړه. بیبی دا ورته چې ما رأیتو الا جمیلا، خدای موسی ته څه وکړو ډېرې ښه وکړو، ډېر ښکلی کار خدای وکړ. خدای موسی سره بد نه دی کړي، بلکې ای یزید ته او د تاک اجداد دی تاسو موسی ظلم کړی دی. جنگ بدر نه نیسه تر کربلا پورې. ان دا امتحانات امام سجاد علیه السلام سره شوي دي. یو تاریخ کې ما ته چوک نشي ښی. ما د مات ګوډ کوم تاریخ څو پاڼې تاریخ ما پاړه وکړه. ما د امام حسین علیه السلام خلینا شکوا نه دی اوریدی. شکر رزن به رضا خدای د تار مرضی کې زه راضی یم. د علی اکبر جنازه باندې امام حسین علیه السلام شکوا نه دی کړی. د علی اصغر کوت کی و لاسو کې د علی اصغر وینه و امام حسین علیه السلام شکوا نه دی کړی، بلکې ویني راوخسته آسمان ته ویشته. پرودګار دا ویني د زمکه لای کې نه دی، دا آسمان ته ویشته. دورا پاک وینه و چې زمکه کې جرأت نو چې وینه قبول کړی و. ام دې طریقې سره ورمنو کوفه نه شام پورې د شمر د عمر سعد پیغورونه برداشت کو. خو خلینا شکوا نه دی وتل، یغو شکر کړی دی. موږ غلی ته خپایو. او د شمر والا چپړې برداشت کړی دي، او د خلی والا ماترو کې برداشت کړی دي. د اسمت بیبیانو د ملکوت بیبیانو جیلونه برداشت کو، درباری برداشت کو. بس دوستان عزیز ټیم نا وخت ذکر راغی د کربلا، ذکر راغی د نجف، ذکر راغی د کوفه، ذکر راغی د ورمنه، د اسمت بیبیانو، متمیان حسین. شام دربار کې څه کله یزید سره د بیبیانو پیشي وشوله. یزید د امام حسین علیه السلام سره بے ادبی وکړله. یزید بیبی ته پیغورونه وکړلو. یزید دا جمله وکړه چې د کبرجنه بیبي چوک ته چې ما سره خبرې نه کوي. یزید واړی بیبي هغه سویه لمنې ته سترګې وغړولې، بیا به خپل لور هغه سنهري لباس ته سترګې وغړولې، بیا به وخندیدو. ارمان خود حسین دی. بیا دغه د لاهوت د ملکوت بیبیانې خرابې ته ورستولې، او خرابې کې به دورا ټیکاله دیو ته ملویده که ماشومانو یتیمانو خوړې بیبیانو ته به نه رسیده، که بیا بیبیانو اوبڅخلی بیا ماشومانو ته نه رسیده. وریځو نه یوې وریځې امام سجاد علیه السلام د جیلخانې دروازې کې ناست دی. درانه زنځیرونه ورپورې دي، دې کې دوې وینځې راغلې. د جیلخانې دروازې خلاصه که ورته دی څه او قیدي د خپل زنځیرونه د اوچات که د مو ورمنه روانه دی. مولا د ورته یې څه او وینځو نو لیاره خو ډېره دی، لیاره خو ډېره دی، زه خو د تاسو ته څه نه ویم، ما خو خپله دیواله ته تاکیه ویلې د تاسو تېرېږو نو زه خو تاسو ته څه نه یم. ورته یې څه قیدي سار د ټیټ کا د مو ورمنه هندا روانه دی. ارمان د حسین دی. دا هغه هندا دی چې دی بیبي زینب سره قرآن سباق ویلی و. دا هغه هندا دی چې دی بیبي زینب سره فقه زده کړي او مسالې زده کړي وي. نن غا روانه دی زندان ته. تاریخ د دای څه دا دوی وینځې جیل ته رانوته،
زرزری کرسی یوړه د زارو کرسی یوړه خرابی کی واچوله څلورو وینځو ورباندې پاسه نه څودار نیولی دی هندا خپل شان و شوکت سره راغله قیدیان خرابه کې خاورو باندې ناستی دا کرسی باندې چیناسته یو فریاد وکړه یا حسین کله چې بیبي شریکة الحسین دا حالات ولیده بیبي شریکة الحسین د ښځو منځ کې پټه شوله بیبي پټه شوله استاد دې حالات کې وي شاګرد یې راشي د سونې په کرسي یې چیني زور لري بیبي د ښځو منځ کې پټه شوله هندا راغله ډېره کبر سه کرسي کې چیناسته او قیدیانو تاسو د کوم وطن یو تاسو د کوم وطن یو څوک ورته جواب نه ورکړي څه جواب ورکړي دې کې ورته بیبي یی بیبي شریکة الحسین ورته یی ورته دی څه که ته د مو وطن تپوس وکړې نو ته به څه فایده وي ورته دی څه نه تپوس ځکه کوم چې ما بېګا یو خوب لیدلی دی ما خوب کې لیدلی دی ما کور ته علي اکبر راغلی دی ما کور ته مولا حسین راغلی دی ما کور ته ورمنه زینب راغلی دی ورته دی څه هندا تا د مدینې نه ما اورېدلی دی ورته دی څه ویلې منه دی اورېدلی یې زه خپله وړوکتو کې مدینې کې پاتې شوی یم غځې کې د مولا علي د مولا حسین والا کور دی ورته څه هندا څه دوره ته خبره یې ته به د بني هاشمو محلان لیدلی وي ورورو مینې سره درته یم فریاد به کوې انشاءالله هندا د ورته یې څه اوکې دی جیلخانه کې د بني هاشمو محلې نامه ما خلا چېته دا قیدخانه چېته د بني هاشمو محلې نامه ورته یې څه هندا زړه ټینګ کا هندا زړه ټینګ کا ورته یې څه او قیدیانو بني هاشمو محلې کې د چوک پیژانو دا بیبي ورته یې څه او هندا ته ووایه چې ته د بني هاشمو محلې کې چوک پیژانې ورته یې څه بني هاشمو محلې کې زه آخ ټایم کې وم څه کوم ټایم کې ما مولا حسین زوی پیدا شوی او ډېر ښه رغو علي اکبر نامیده د ما استاد و بیبي شریکة الحسین نامه یې نه خلي ویلې څه دا د شام جیلخانه د شام جیلخانه کې نه برداشت کوي ورسره لوړه ځواني وه عباس علمدار نامې دغه د مولا حسین ورور وه ورته دی څه هندا که ته علي اکبر وکسې عباس وکسې وبې پیژانې ورته ویایې وکیدي بیبي اوکې دی بیبي چېته د شام والا خرابې چېته د مېړني عالمدار والا دځې کې حاضري دځې کې دغه نامه ما خلا ورته دی څه هندا دا پرېږده وه هندا که ته خپله ورمنه زینب استاده وکسې وبې پېژنې ورته دی څه اوکې دی قیدخانې کې د ورمنې نامه ما خلا غا د مېړني عالمدار خور دی غا د حسین خور دی چېته د بني هاشمو محلې چېته د مدینې شهزادګي چېته د شام خرابې ورته دی څه هندا ورته څه هندا که تا ورمنې نشاني څه وه ورته دی څه یوه نشاني درته ښیم ورته دی څه د ما ورمنې نشاني دا وه کله چې زه ودېدم شام ته ما ته ورمنې ویلو څه هندا که کله زه در باندې ولمنا شوم ما به بیا څنګه پېژنې ما ورته ویلو څه ورمنې ته ما ته
نشانه راکا ماته نشانه راکا ورمنې ماته قرآن راک قرآن روچات شو ورمنې نه طواف وک ما ویلو څه ورمنې زه به بیا تا دې څه وپېژنو ماته دغه نشاني راکا ورته دې څه هندا خپله ورمن به وپېژنې ورته یې څه نو غا ورمنه زه څنګه وپېژنو یو ځلې ورمنې قرآن اوچات که قرآن هوا کې ودرېده هندا کرسي پرېښلله ځان یې د خرابې په خاورو وتغول د ورمنې خپو ته راغله سر کې خاورې واچولې د ما ګرانې ورمنې د دې حالات کې ته څنګه راغلې اکبر چېته وه مېړني علمدر هغه نیزه چېته وه مولا حسین چېته وه د بني هاشمو ژڼي چېته وو څه ته یزید لاس تړلې دوی ته راوستې فریاد وکړه یا حسین فریاد هو مظلوم حسین زدرو ناخ کو ناور ملا پیشاندای شم زدرو ناخ کو ناور ملا پیشاندای شم هندم راشاز کلاهی روشم یا مور من زینب ٹنڈنی خال دے مور من زینب ٹنڈنی خال دے یا در تزرش ولم ویلی نلی دائشو یا مور منی ماور منی ورور عباس غندی زوانی وا ماور منی ورور عباس غندی زوانی وا سو قدم واخلی بیا د پیژنداشا یا کا قرآن تا نتوافا قربانی یا کا قرآن تنتوافا قربانی یا کا زینب یا دغناخ کی دمناشو ازدار سیائی سدیو خبر سرا بی بی زینب سارو چاد کو طول الیار ممخ ویلو خال مڑاک شو طول الیار مخ ویلو خال مڑاک شو ورور عباس ممر شو ند پسی دایشا یا قرآن راگللو یا بی بی نے تواب وکوی یا قرآن راگللو بی بی نے تواب وکوی یا خند امراشی شوکی کلوا سیدایشا ازدارو بی بی دور تزیائی علی لوروام شام کی وینزو نپویر شوام
علی لوروام شام کی وینځو نه په ویر شوم دا ګیله خو خپل نصیب نه زه کوی شم یما په ناستې المنځونه جیل کې وکړل یما په ناستې المنځونه جیل کې وکړل زلمه خوږ دی یخې د کله ودرېدی شم یی څه هنده خپله سا تر بکره سال نه وغورځوله زارو کرسۍ نه کوزه شوه د خرابې خاورو باندې بندیانو سره کېناستم او بیبی تا سر له زندان خاورې پراتی دي زه د ساعت تر بکره کله په سروی شم یا څام دربار کې یا په سر تورې ودرېږم یا خپل سترونه یا بیبي تا نجروی شم او زه شم دیم د ملکې خما راغلی دنیا عمر نوره کله تېروی شم در ابن یا بیبی تا رحم کرنده یا گنهگار یا خواه مرسید جوړوی شم یا زره کوو